أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم محترم مکرم رمضان المبارک تیر شو رمضان المبارک کے د انسانانو کوشش داوی خاص کر د مسلمان او په مسلمانانو کې بیا اعلی مسلمانان او د اوچته عزت مسلمانان آئی خود در کنار د ادنا مسلمانم کوشش داوی چې هغه د ناروا او نزان وساتي د نارواونه احتراز وکي اجتناب وکي معصیت لخواله نزي وجه صدا وجه دا چې دا میاشت د رمضان ده لیکن کما او تا یو سوچو کو یو غورو کو یو دا میاش او یو د دې میاش ربو نو کته د ربنا یریږي نو رب چې څنګه د میاشت د رمضان رب دی نو هغه رب د میاشت د شوالم دی رمضان نا تربل رمضان پوری چې دا کم میاشت راځي د دې ټول رب چې دی نو هغه یو دی دا هغه رب نه یاره چې دا نو هغه هر حالت کې پکار ده کمیاش د رمضان وی او کمیاش د رمضان نه موتا مسلمانان یو او د مسلمان سوچ داده چې زمان رب زمان راضی وي نو دا په هر میاش کې راضی کوو دا په هر ساعت او هر لمحه کې راضی کوو دا سنا چې زوام زما رب رمضان کې رب بس اوس به زما آزاد ازادي که جمعه شاړه پرته شاړه دي که مسجد شاړ پروت شاړ دي
دا د مسلمان شان نه د مسلمان شان بداوي چې هغه رب راضی کی ہر ساعت کے راضی کی او په هر لمحه کې راضی کی زمونږ پښتنو او زمونږ ملک د تمام حتو د تمام صوبو د خلکو یو غلط سوچ بلکې کزدا هو امنن په ټوله دنیا کې یو غلط سوچ دی او هغه غلط سوچ چې رمضان المبارک راشي نو عبادتو کې زور خو ډیر زیات شي خبره ده خدای دا مطلب خو نه چې رمضان المبارک کې د عبادت زور ډیر کانو بیا ټول کال کې عبادت ته ګورم قرآن کریم دا الله کتاب دی قرآن کریم دا الله کتاب چې څنګه رمضان کې راغستو نو دارنګ راخلو به په غیر رمضان کې هم چې څنګه د قرآن کریم تلاوت رمضان کې کو پکار دادا چې موږ هغه سي په غیر رمضان کې هم د دې خیال وساتو مونږ پنځه وخت کو نو د مسلمان شان بدای چې غیر رمضان کې هم پنځه وخت مسلمان د مسلمان شان بداوي چې څنګه رمضان المبارک کې هغه د سحر مسکو نو چې غیر رمضان کې هم دا غنه د سحر منس کزانش د سحر منس او د مازیګر ماخام د یو شان کې سمانا هغه پابندۍ سره چې مازیګر هغه د جمع سره کې او د ماسپخین ماخام سو جلا چې تا هغه سحر منس د جمع سره نه کې او رمضان کې د کو غیر رمضان کې نه کې گناہ ہر وقت گناوی اللہ اکبر امام شافعی رحمہ اللہ چې کله وفات کیږي نو امام شافعی رحمہ اللہ مرض موت کې د وفات وقت ده امام مزنی رحمہ اللہ اور سقراغه بیمار پرسیلا وتوای څنګه سبا دي څنګه کو امام شافعی رحمہ اللہ ته ډېر ناشنا انداز کې لګیا شو واصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية الشاربة وعلى الله تعالى واردا بس سبا میں داسے کا دنیا نظم خپل رونا دوستان دا پر एकदम جدا کېږم او د مرګ په الادا دار اخلم داسکم الله ته مخکېږم او هغه بد عمل چې ما کم کړی دی هغې سره به مخ شم بیا یې پته راته نه لګي چې زه دنیا نه ځم پته راته نشته چې زما دا روح دا به جنت ته ځي عزتمن بیکم او کدا به جهنم تزی معذب بیکم اس پتہ راته نشتا او بیا وی ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي
جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنب فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي زما زړه چې کله راګیر شو تنگ شو او زما لارې د ځان کدن کې د ما مې چې کم لارې د تلو راتلو بند شوې تنگ شوې نو الله ما صرف خپل امیدونه آج کم دے نستا عفو تمختا یو سیڑی یو کوڑی اگرزولا چه اللہ زما امید دتا نشتے نا امید نیم او زما گناہونا خو پا ما باندې ډیر دی ما چوکتل نو رب زما گناہونا پا ما باندې ډیر دی خو چه کلا ما ستا عفو سر مخامخ کلو امید تلل او ستا د عفو سره ما دا غي تلل شروع کړه نو الله زپو شم چې ستا عفو دا وګوره چې دنه نه لګ برابر قسم نه عفو چې ما ستا وکتا نو الله ستا عفو دا ډیره زیاته ده دا الله نه امیدی نه دا پکار دا الله رب العزت دربار کې ہر وقت دا الله دربار کې ہر وقت نا امیدی شر دا پکار ہر وقت کے امید پکار خراب دیکھ اللہ رمضان المبارک کے زما اوستا لے گرہ دا تلرش خراب ہے برابر که د خلا خراب کا او ته پیخې جوړ کړې رمضان المبارک کې ما او تا د خپل وس مناسب سا عبادت وکړو الله دې قبول کړي داسې نه چې هغه عبادت چې ده آزما استان بیا زائشی پختانه وای نیکی آسان ده لیکن نیکی ځان سره اوړل دا ډېر ګران کار دی چې سبا وخت د ځان کدن وي لام خراب کما زما خله کې اورو چې ما تاسو ته وی دا خراب دا تاسو خراب که خاصه مونږ زما مری خراب ده عارض میں دا کہو کہ رمضان المبارک کی ما او تا عبادت وکړو عبادت چې ما او تا وکړو دا عبادت دا ولګ کوته ځان سره وړل وی دا سینې چې د دنیا کې ما او تا نه پاتې شي عبادت زما او ستانه پاتې کېدل دلتا یا ختمېدل دا به زما او ستا هلاکت وي او دا څنګه تباہ کېږي څنګه به دا ختمېږي دا په دې ختمېږي چې رمضان المبارک کې ما او تا د کنزل نه پرهیز کړو او اوس چې کله رمضان تیر شو ما او تا کنزل بیا شروع کړو دا مال عبادات تباہ کړي رمضان کے ما او تا غیبت
نکو اس بیا ما او تا غیبت شروع دا با ما او تعالی عبادات تباہ کئی رمضان المبارک کی ما او تا دا تمام گناہوں نزان بچ کو بد نظرینا بد اخلاقینا بد کردارینا دے تمام ما او تا زان بچ کو اس ما او تا پدے رمضان نباد بیا ما آتا شروع کو چکم بد کرداری بد اخلاقی گناہونا پاکم عبادات چے ما او تا کرو اب ضائع کی گی آغ عبادات آغا بیا ضائع کی گی ولی غیبت شروع شو بد اخلاقی شروع شو بد کرداری شروع شو او بد عنوانی شروع شو نو رب خو صرف در رمضان نو رب چونو آغا در رمضان نو شوالو دے من که تعظیم در رمضان کونو دا رب پا من لازم کرو چه رب را تویلیو چه در رمضان تعظیم دے نو منگا تعظیم کو اگر رب ننم دے رمضان نشت لال ختم شو لیکن اگر رب ننم دے اگر رب چه سند رمضان دے نو اگر رب دا تمام میاش کرم دے او اگر رب پا ما او تابا دی گناہ چه سنگ رمضان کے حرام کرو دارنگ رابان دے پا تمام کال کے حرام کر دے دا سنین چه اغا عبادات روڑشی عبادات زائشی دا سنین چه ما او تا پا رمضان کے دا سہر موسکو او اس کے رمضان تیر شو دا سہر موسکو بیان چھوٹی شی دا سنی چه رمضان لان ختم شو نو قرآن منگا ٹھپ کر او بیا تلاوت ختم شو نا دا مسلمان شان بہنے چه دے کسرت تلاوت کے دا رسول اللہ مبارک معمول داو تلاوت دا رسول اللہ نا دا صحابہ کرام ازدکل تعلیم داو تلاوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علاقین یستپ دے باندے دا کافر علا قوا ریستی پا دے باندے مکرمینا مکی مکرمینا چھتا تلاوت دیر کے او ستا تلاوت کے اثر دے دا مشمان زمون خرابی اگوے ستا کلے پر خودشم مکہ مکرمہ منتقل دا پر خودشم دا اللہ رب عزت دا قرآن کریم تلاوت دانشم دا خود آگئی مشغلوہ او دا آگئی یو زیورو او دا دا مسلمان زیور دے کم از کم چه ما او تا یو سپارا درز خواب خواهی نو چه یو سپارا او ٹوٹل نیمہ گھنٹا پہلے منگ سخار سلٹے منشتا گھنٹے پردو دکانونوں کے منگ لاوقات شتا دے دفتر لشتے ڈیوٹی لشتے غیبت لشتے نیمہ گھنٹا زمونگا پارا دا اللہ رب العزت تلاوت لنشتا دا قرآن کے چما ہوتا درز یو سپارا و یو سپارا ندا پا میاشت یو ختم شو نچدا میاشت یو ختم شو ندا پا کال کی دولس ختم شو دا دولس ختم شو دی سرا کتا تا پتا نلگی نن سبا خود سیکولرزم دور دے دا خلقو پا ذہنونوں کے اذہانوں کے دا سر سید میتیاز پردیری میتیاز سر سید دا دنیا و پیمان انسان دے دا انگریز غلام دا آگا میتیاز دا خلق ذہنونوں کے پردیری سیکولرزم آگا منگا تا تداوئی
چې د عبادتو څه اثر دی د عبادتو د اثر پته هغه چاته لګي چې څوک عبادت په پابندۍ سره کوي د ذکر او اذکار د تلاوت او د منظر د دې یو لوی اثر دی الله رب العزت ګرځولې او دا د هغه چا نه تاسو کې چې چا د عبادتو مشغلې چې کم خلق عبادت نه کوي او داغه نفس په ګنده سيزونو عادت شوی په خراب سوچونو عادت شوی نو داغه نفس خراب شوی نو داغه نفس بیا په دې نه کوي ها که توبه وباسي رجوع ال الله کی نو بیا ان شاء الله چاغه باندې پدری سلور راځي کې دنه محسوسي چاو د عبادت څومره یو ملګری ډیر انتهایی اواره زندگی وا دا ما ته وی ما ته خدا پته نه لګي چې زمون زکم سبحان پکشته او قربان پکشته نو ما وته تا ته موږ د پاګوزه کا پته نه لګي چې د موږ د پاګو کملاري دی غلاري تا ټوله باندې پاتله ګورو توبه الله توبه سا دا کوم بد عملای چې کې دالګي ختم کا او بیا ته عبادت لراشه او عبادت او درې کا چرایي کنه راځي او درې سالو راځي پس چراره ماته وې چې موږ کوم درې راځي پکې کې وې چې موږ کوم په دوام چې دا پاکه زمانہ زړه سیاح کی وایي نظر ما دا باندې دینا خوږي یو تلک د عبادت په باندې بد قسمتي زمون دادا چې مونږه د منکرین حدیث او د انګريز د قاضیانی د شیعه د دې خلکو نظر ته مونږ کتل دی او دا غي سوچ ته مسلمان د مسلمانۍ سوچ روانه وسته چې د مسلمانۍ سوچ څه شه دی چې د مسلمانۍ سوچ نه هغه نه راغسته د عبادت لذت نه مختصر خبره او شل خبره سر یو صرف دومره درخواست کو تقریر نو کو عبادت منګه تاسو ټول د خپل وس مناسب وکړو الله دې قبول او منظور کړي کو یو درخواست کو جمعه مشاړو دارنګي د سار منځونه مشاړو چې کم رب رمضان کې او اغرب وسنده دا تعظیم در حقیقت زمون د رب دی چې عبادت زما اوستا جاری وي او عبادت ما او تا کو نو زما اوستا په ژوند پدې کې به سکون وي امن بوي راحت بوي او هغه امن او راحت دا به صرف انفرادي نه دا معاشره کې انقلاب راوړي نن چې زما اوستا معاشره کې بدامنی دا د الله عبادت نشته بیا عبادت صرف منځ نه لري دستور حیات ته زموږ لپاره زموږ دین اسلام هغه دستور حیات چې ما تار واخلو مصلحت عامه ګورو مصلحت خاصه ګورو مصلحت عامه او مصلحت خاصه چې دواړو ته ګورو ځوان با دغه وی د امن وی دغه شداو چې د مسلمان سره شي صرف دومره درخواست کوم چې رمضان کې په عبادت او عادت شوي د معمولات ځان لا خرابوي د معمولات جاری وساتي کم از کم یو سپاره تلاوت او د منځونو پابندي
او دې سره د خپل ذکر او اذکار پابندي دا جاری وساتئ چې الله زموږ په زندګۍ کې انقلاب راولي. الله دې کی سنت وکړي.